خوله رضی الله عنها راغله، ویجی ماته خاوند ویلی چې ته زما مورې، ته زما خورې، انت علی مثل امي كظهر امي. نو اوس پورې حکم داو چې چا به دا خبر وکړه نو پاغه باندې بخښه همیشه د پاره حرام شو. نبی حکم نو راغله، نبی علیہ السلام زړه فتو حرمت علیه. هغه یا رسول الله ان لي منه صبيه صغار، الله نبی زما واړه واړه بچی دي، ان ضممتهم الیه زاو که خاوند ته حواله کوم تربیت نه کیږي ځای کیږي، و ان ضممتهم الیه جاعوا کذان سره اسرم. یا رسول الله نو مرید الوګي زه خو مې تو کما نه سکتی، زه خو ګټه نشم کوله، ګټه خاوند کوي تربیت بز کوم، خیر زمون جوړ راولې. نبی رسول الله بیا فرمایل حرمت علی، استاو د خاوند کیسه ختمه ده. بیا غی خپل درد بیان ک، بیا نبی علیہ السلام فتوا درې ځل الله نبی فرمایل استا او داغه کیسه ختم. خو خوله رضی الله عنها اغزات ځان سره غسته وو. مونږ به صدقه تعریف دا جمله نہیں پکار دی، مرګری وی تعریف محتاج نه دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب د تعریف محتاج نه دی، انسانان کو ټول جی. خوله رضی الله عنها لاسونه داسې کړل او دلته دولی کې جوړ شوې چې کله الله راضي وي کنه جی زما ستاسو د اوخ کو عرش کې استقبال کیږي، دا ځای کیږي نه. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، زه قسم خورم چې زما اوخ کې دا ځای کیږي نه. ته خو ټرای وکړه یار، ته خو ورشه په ډاډه په ورشه، خلکو ته هم ډاډه په ور دی، غټي خبرې کوي، هغه غیرتی ذات ته. عائشہ رضی الله عنها ناستوا د نبی علیہ السلام خدمت کولو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به وحی راتلا. نو کیفیت بس داسې आवाज به وړېدو لکه د ماشومانو جرجڼې نه وي، شنګ شنګ داسې شنګ شنګاره به وشو. نبی رسول فرمایل جبرئیل راغله. یا یو صحابي ناس دحیه کلبی رضی الله عنه چې کله بلاړو نبی علیہ السلام بوختنه وکړه الکه سوکو ویجی دحیه کلبی، نبی رسول فرمایل جبرئیل وحی راغله. درې مشکل صورت داو چې نبی علیہ السلام به هوش شو، سر به داسې ختر دی وخت کې الله تعالی هم دغه انداز انتخاب وکړو او نبی علیہ السلام سترګې پټې شوې. نو عائشہ بیبي خو کې ناس دا هغه خوله رضی الله عنها ته اشاره وکړه چې خوله بس اوس حکم راغی، وحی شروع شو، هغه ته په بدل لګیدا وحی شروع شو. نو خوله رضی الله عنها نورم ور زیات کو چې جی حکم خراغلو او اسنه چې حکم د مفتی سے موافق وي چې فتوا ور کړی دا مې تو انکه خلاف چاہتی ہوں، زه خو د فتوا رد کوم، زه خو د فتوا ماتوم. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کیفیت ختم شو، سترګې کولاوي کې نبی فرمایل خوله مبارک شه، نن حکم ستا موافق ته او زما خلاف ته، ستو خو به کمال له خوله څنګه بنه منی کی دې شي چې زما خبرونه منی. ګورې لګ 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 ازمون یو مفتی سے به توجه کنه الله دې وبخي لوګون ته تاسو یو طرف ته نیازبین دی نبی علیہ السلام، پورا قران پاک تاسو اوریدو 30 سپارو کې الله تعالی خپل حبیب ته یا محمد نه دی ویلې، طاسین حامیم یاسین نیازبین دی. او چې کوم ځکه لګه تنبیه مقصود وګنه چې زه خپل نبی ته خپل حبیب ته تنبیه وکم نو د سینې دی ویل چې دا کار دی ولې وکړو، اشاره او ګور کنه فلان کیته افلان کی خیال ہے عبد الله ابن ام مکتوم نبی نه صحابي نظر نه لګیدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ټول سرداران ناستو، اخی ته وخت غستو چې موږ سره یو غریب بسوک نه راځي. نبی علیہ السلام ایمان کی دغه حریص چې دی ایمان وړي دیږي هغه ته وسخکاری نو غلیر نه आवाज وکړ علمنا یا محمد مما علمك الله، اے نبی شابه موږ تم سوخه کنه. اوس د نبی علیہ السلام خواله ګدرنه شو چې رضی دې سره خبره کوم او دا فکر راغی. نو اوس پکار سو عبست وتولیتا، اے نبی اخوا دې ول درنه کا خفغان دې ول وکړو انجا عقل اعمى چې کله غ نبی نه راغی انداز الله بدل کو کاف تا د خطاب د پر راځي خبر نبی علیہ السلام سره کوي اشاره کوي عبس وتولى وګور دې سړی ته خپل نبی نه یادي عبس وتولى فائد درنه کا انجاءه الاعمى دومره نیاز بنتو. اقرا ابن حابس رضی الله عنه چې کله حج فرض شو پوښتنه وکړه یا رسول الله هر کال به حج کو که صرف دې کال به مالدار حج کوي؟ نبی علیہ السلام خاموش. بیا ته پوسو کو پدریم ځل نبی رسول فرمایله الله بندا اقرا کز نعم کم نو زما د نعم خیال الله ساتي او په مالدار باندې بچ څنګه هر کال زکات فرض وي داسې په حجم فرض یو نعم سره هر کال به حج فرض کیږي په مالدار او دلته درې ځلوي چې ستاسو د خاون کیسه ختم خو فتوا بیان د الله د نبی خلاف او الفاظ چناو وګورئ الله تعالی قد عربی کې دې پر راځي سمع دې ته ویل کېږي تاسو خبرې کوي اور سمع اس نے سنا ہے قد سمع
अल्लाह ताला अल्फाज इंतखाब मैंने सुना है, कद समी अल्लाह कौल अल्लती तुजादिलुका, अल्लाह ताला द अग खज़े खबरे तदा से वगी खेवे दस कमा खजा तुजादिलुका ए नबी जी तासरा मुश्तो गरेबानो तासरा झगड़ा कोला मुजादला झगड़े ते लेकी दो सूरत नुम हम सूरह मुजादला दे लड़ाई वाली सूरत दलते पट सवाल दे ए अल्लाह چې خوله ما سره جګړه کوله نو بیا دې زما طرف ولې ونه کړه خوله طرف ته ولې وکړه نو جواب پټ دی دلته چې اے نبی ستانه ازمن تو بالکل بسرو چشم منو و د خوله اوخو کې دومره طاقت او چې دلته دغه خبره واغست قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله और शिकायत उसने मुझसे की है मानते हुए कना नाज बर्दाश्त नाज उड़ी मानते हुए तश्तकी الى الله والله يسمع تحاوركما استاذ दोनों खबरें मावरे दे والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ننا والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم دغه دکنه مخې فتوا دا فتوا ده او پورو رکوع راغله خوله رضی الله عنه خوشاله شو واپس لا زما عزت مند غټي غټي مسلې به حل کو او کله راځي خفه پس شو